بسم الله الرحمن الرحیم. خبره د کلمې حقوق شروع. د کلمې څلور حقوق تفصیلی شوی. پنځم او شپږم حق پاتې او پنځم حق د کلمې دا ده چې د دې کلمې خلاف څومره قوانین دي او د غیر الله بندګي د دغینا زړه نه بیزاره کېدل او په جواب باندې داغه اعلان کول دا د کلمې حق دی. په قران کې الله تعالی غزه کې د سرکش طاغوت دغه تذکرہ کړی ده. یو ځکه الله تعالی د مضارع صيغه ذکر کړی دا، بل ځکه الله تعالی فرمایي چې دوی ته حکم شوی چې د سرکش او طاغوت انکار وکړي. حالانکه قران کې د سرکش او طاغوت انکار وکړي د امر په صيغه کې شتانه. د علماء کرام فرمایي چې دا په کلمې کې د دې په خلاصې کې خپل ادا پروت دی، لا کې خپل ادا خبره پروت دی. بهرحال مفتی صاحب لیکي چې دا عظیمه کلمه په دې کې چې کله انسان لا اله الا الله محمد رسول الله وای، په دې کې د دې عهد او د دې وعده اقرار موجود دی چې موږ به د الله تعالی نه سوا د بل چا بندګي نه کوو، او چې کم قانون او حکم او خبره د الله تعالی د قانون او دغه د حکم خلاف وي یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې کومه طریقه او لار ثابته ده دا غي سره ټکر خوري، دا غي نه به انکار کوو. لا اله په دې لا کې دا خبره موجوده چې الله نه اله بل څه د عبادت لایق نشته، نو دا غي انکار به هم کوو. سرکش طاغوت ویل کېږي چاته چې د الله په مقابله کې راشي، کا د انسان نفس وي، کاغه مال وي، او کاغه ظالم جابر حکمران وي، او کاغه شیطان وي، هغه ته سرکش ویل کېږي. آیت الکرسی کې الله تعالی فرمایي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. پس هغه سره چې هغه د الله تعالی او داغه د قانون نه چې کوم باغی او سرکش دی داغه انکار وکي او د الله تعالی د قانون او احکامات او صداقت باندې ایمان راوړي، نو د سړی مضبوطه سهاره ونی ولا مضبوطه کړای ونی ولا داسې کړه چې هغه د پرشتیدل نشته دی. نو ایمان د لپاره اول ضروری په الله باندې ایمان د لپاره اول ضروری د غیر الله انکار دی، د سرکش او طاغوت انکار دی. حضرت مفتی سے فرمایلیو چې سړی کله واده کوي ځان له کمره جوړه کی او بیا کمرې پلستر ملستر وشي، پاغي باندې رنگ روغن یا پاغي باندې څو نقش نگاری کوي، نو هغه د پر ضروری ده چې اول په پاغي اجارو کوي، ربز به وي، دیوالونه او لاندې فرش اب اول صفا کوي. کچري صفای نه کی نو هغه جوړه هغه پر رنگ کې کله ملاو شي نو د رنگ هغه مزه خرابېږي. دغه رنګي چې ته ایمان راوړې نو ایمان بالله نه مخکې په خپل زړه باندې د غیر الله جارو لګول، لا سره خپل جارو لګي، نو په لا کې خپل دا شی شتا چې زه د سرکش انکار وکا، او چې کله سړی لا اله الا الله کلمه وای نو گویا کې اول دې انکار کوي د الله دغه حکم چې په کومه کلمه کې موجود دی او د کلمې حق دی چې د سرکش انکار وکوي، نو هغه دې کې موجود دی. نو اول سرکش انکار کول دا غینه پس په الله باندې مضبوط ایمان هغه رستوي. نو یو دې په قران کې دغه دی په دې کې فمن یکفر بالطاغوت د مضارع صيغه ده. په بل ځکه الله تعالی فرمای الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. آیات ان دي کتل هغه کسان چې ګمان کوي چې موږ ایمان راوړل په الله باندې، موږ ایمان راوړل په هغه باندې چې کوم پتا نازل شوی دی او ستانه مخکې نازل شوی دی، بیا غو اراده کوي چې خپل فیصله یو سي طاغوت ته سرکش ته دی الله مقابل ته وقد امروا ان يكفروا به. خبره دي ځکه ده حالانکه دوی ته حکم شوی چې د سرکش انکار وکړي او شیطان اراده کوي چې دی په لارې گمراهۍ کې وروغ ورځوي.
نو وقد امروا ان يكفروا به دوی ته حکم شوی چې د سرکش او طاغوت انکار وکړي. او د سرکش او د طاغوت انکار وکړي دا په کوم ځای کې ده؟ د بسم الله او سوره فاتحه نه راواله والناس پوری سوره ناس ختم پوری. په قران کې چرېم داسې نشته چې کفر الطاغوت تاسو د سرکش انکار وکړي. حالانکه ومن اصدق من الله قیلا دی الله نه زیات رښتینه څوک کې دی شي. هغه فرمایي دوی ته حکم شوی دا حکم کم ځای کې شوی. مفتی صاحب ریکارډ کې په د ترجمه کې لیکلي دي چالان کې دوی ته په کلمات طیبه او په قران مجید کې حکم شوی. د قران مجید ټول مضمون ځکه د خاص مضمون هغه توحید رسالت او آخرت دی. نو یې کې دا خبره مضمون کې پرته ده چې تاسو به سرکش انکار کوئ. که د سرکش انکار ونه شي نو د الله بندگی ممکن نه ده. نو دا غره کې کلمې کې دا خبره موجود ده. دا په کلمې کې پټه دا خبره موجود ده چې تاسو د سرکش انکار وکړئ. نو د کلمې پنځم حق ده چې د سرکش او طاغوت دغه انکار وکړي شي. د دې کلمې خلاف چې کومه کلمه ده یا اسلامی ازم خلاف کوم ازمونه دي، اسلامی منشور خلاف کوم منشور دي، دا غیبه نفرت پزړه ګراولي او په جبه باندې بداغي خلاف اظهار کوي. دای پنځم حق دی. شپږم حق د کلمې مفتی صاحب لیکي د اسلام د کلمې غلبې د پاره او د اسلام کلمه په ټوله دنیا کې اوچتاولو د پاره جدوجہد کول او جهاد کول د خولین راواله تروین پوری تویول دی الله تعالی دغه کلمې د سربلندۍ د پاره. مفتی صاحب لیکي دا کلمات طیبه د الله تعالی سره یو وعده ده او د الله تعالی سره یو سودا ده. په دې کې انسان کامل طور باندې خپل مال او جان هغه نه ووزي او خپل ځان او خپل مال دا د الله تعالی د قانون حواله کی او په خپل ګټه کی کمایي کی او په خپل اعضاء کې د آزاد نه وي، بلکې د الله تعالی چې کوم د باندې حدود مقرر کړی دي هغه کې دنه ده د آخرت د لپاره کمایي کوي او خپل کمایي او خپل اعضاء سترګي غوګونه وغیرہ هر څه د الله تعالی د حکم مطابق استعمالوي او پورا قوت سره او پورا زور سره خپل مالی او جانی توانایي هغه د الله تعالی په لار کې د اسلام د بقا لپاره او د قیام لپاره او د اسلام د حفاظت لپاره قربانوي. د خپل ګټه مال او خپل ځان هغه په تلیکی کېدي او د الله تعالی مخ ته ځان پیش کی او د کفر او د باطل خلاف پوره قوت سره جنگ کوي. دې دلایل قران کې ډېر دي. الله تعالی فرمای ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. بعض خلک داسې دي چې هغه موږ په الله او په آخرت باندې ایمان راوړی دي وما هم بمؤمنين، دوی ایمان راوړونکي نه دي. ولی دوی د کلمه اسلام شپږم حق ادا نه کو، د کلمې د بل تر رسولو د لپاره د کوشش ونه کو، خولې توی نه کړی، د خپل محلې کې کوشش نه راواخله، بیا داغې نه پسې بار وتله او بیا که رکاوټ جوړیږي هغه رکاوټ ختمول او غیر سره ټکراوېدل دای نه دی کړی. دویم ځکه الله تعالی فرمای انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. مؤمن خو صرف او صرف هغه خلق دي چې هغه په الله تعالی باندې او دغه پر رسول باندې علا وجه البصیرت ایمان راوړو. دا ایمان چې بیا چرې مغو په شک کې مبتلا نشو او هغه د خپل مال او ځانونو سره د الله په لار کې jihad وکړو، کوشش وکړو، قتال وکړو، نو اولئک هم الصادقون. دغه خلق رښتونی دي او فلاح مندون کې خلق هم دغه دي. سوره توبه کې الله تعالی د انسان چې څو مرغوبات او محبوبات دی هغه بیانوي. هغه شمارلې ټول چې کوم شینو سره محبت کې دي شي هغه اصول دي، پلار نیکه وغیرہ، فروع دي، زامن، نوسی، رونه او خزه او سخرګانې وغیرہ، نور خاندان، مال او ګټلې مال او تجارت کې لګېدلې مال،
او دا غرنګ رهایش زید دا داسې سيزونه دي چې دا سړی ځان طرف ته راغبوي. نو الله تعالی فرمایي چې دا سيزونه تاسو ته د الله نه داغه د رسول نه او د الله په لار کې jihad شپږ کلمې شپږم حق دا غینه زیات محبوب شو فتربصوا به تاسو انتظار کوئ بیا به الله عذاب راولي. نو الله فرمایي قل ان کان اباؤکم ابناؤکم تور ته وای محمد صلی الله علیه وسلم چې کچر تاسو پلار نکونه او تاسو زامن او وسید و اخوانکم تاسو رونه و ازواجکم خزی و عشیرتکم باقی خاندان و اموال اقترفتموها و مال چې تاسو ګټلې ده و تجارت تخشون کسادها هغه تجارت چې داغو د بندیدو تاسو سره خوف ده و مساکن تردونها او هغه ریاشګا چې تاسو ته کې اوسېدل خوندر کوي احب الیکم من الله ورسول تاسو زیات محبوب دي د الله او د رسول نه و جهاد فی سبیل د الله په لار کې جهاد نه فتربصوا به انتظار کوي. انتظار د دوو سيزونو وي یو محمود انتظار وي او یو غیر محمود یو پسندیده او یو غیر پسندیده. نو دلته هغه خ انتظار نه بد انتظار دی ځکه فرمایي حتی آیات الله بامر یہاں تک تر دې پوری چې الله تعالی خپل عذاب په تاسو مسلط کی او الله فاسق قوم ته هدایت نه ورکړي. مطلب دا چې څوک دنیاوی سيزونه هغه الله دغه رسول او د الله په لار کې جهاد نه زیات محبوب غني دا فاسق دې ته هدایت نه ملاويږي. دغه سوره توبه کې الله تعالی فرمایي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. بشک الله تعالی د مؤمنانو دغه مالونه او دغه ځانونه په دې قیمت باندې اخیستي دي چې دغه د لپاره په دنیا کې دلی او معاشرتی جنت ده. دنیا کې بد د زړه هغه د خوشاله نه او د سکون نه ډک پیدا جنت ده او معاشره به د جنت په معاشره ملاويږي او په آخرت کې ابدي جنت ده د دې لپاره. او دا مؤمن خلق دا د الله په لار کې د اسلام د قیام د لپاره مسلسل د مال او جان سره جدوجہد کوي کوشش کوي jihad کوي او چې کله ضرورت پیښ شي نو د باطل او کفر مقابله کې میدان ترادانګي او د الله په لار کې jihad کوي او قتال کوي د حق منکران هغه قتلوي او خپل هم شهیدان کیږي. بهر حال د جهاد څومره فضایل چې دي هغه د کلمه اسلام شپږم حق متعلق دي. الله تعالی دې موږ تاسو ته د کلمې په د حقوق ادا کولو توفیق راکړي او الله دې موږ ته صحیح ایمان را نصیب کړي.